ډاکټران یا حکومت دا غني چې یاره د لاس ملاوالو سره دا مرز لګي د متعدي مرز چې دی دا بل ته اوړي نو بیا خلکو له پکار د چې هغه په لاس ملاوالو کې احتیاط کوي لاس نه ملاوي په دې کې هیڅ ګناه نشته. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو درنو پښتنو. زم وحید الله خان قدرمنو کتونکو دا محل سواد خوازه خیله کې په دارالافتا کې موجود یم. ګران مرګرو عالمي وبا کرونا وایرس کوم چې په ګرد نړۍ کې یو تور خورولې ده همدغه شانتي پاکستان هم دغه د وبا د عزت نه خالی نه دی. یو شمیر تنان دغه بیماری په ضد کې دي او درې کسان چې دي دغه وبا د لاسه ځان هم بیللې دي. ګران مرګرو د خوازه خیله د سیمې یو ډیر محترم شخصیت خاغله مفتی اسد الله صاحب دی وخت کې زموږ سره موجود دی. آینه بعد دغه وبا حواله سره یو څو تاسو کوم مفتی صاحب یو جهان مننه تاسو ټیم د پاره چې موږ له ټیم راکو دغه یو څو مهم پوښتنې دي په ډیره سیریس موضوع باندې نن تاسو خواله راغلیو. دا راته وایي چې ډاکټرز خو مختلف خبرې کوي د دې وبا باره کې. دا راته وایي چې د دین کې د دې څومره گنجایش دی څنګه چې ډاکټرز حضرات وایي چې لاس به نه میلاوي باید چې په دین دغه اجازت موږ له راکوي چې لاس په یو بل سره نه میلاو لرې نه به سلام کوو. بله دا خبره ده هجوم به نه جوړو یو ځای 3-4 کسانو نه زیات کسان یو ځای روټۍ نشي خوړی. په دین کې د دې څومره گنجایش دی باید چې که داسې وبا راښکاره شوې ده حکومت لا موږ دې کې خپل لاس څومره پورې ورکولی شو په دې ټولو باندې که تاسو جامع نظر واچوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو تاسو کو او ټول خلکو په علم کې دا خبره چې په پرو دنیا کې دا مرض خور شوی دی چې د کرونا وایرس په نوم باندې یادېږي دا تقریبا 165 ملکونو ته ورسېدو او ډیر ملکونه په ډیر غټ نقصانات پاغي کې وشول. په پاکستان کې فلحال راغلی دی د بدقسمتۍ نه خو ډیر کم کیسونه دي. خدای پاک دې مرض لدلته ود نور ور نه کی خو ډیر خبرې دي سي دي چې د شریعت په نظر کې پاغي باندې ځان په کول چې دي هغه ډیر زیات ضروری دي. اوله خبره دا چې یاره ډاکټر زازرات چې کم دي هغه مونږ ته وایي چې تاسو ګیدرینګ مکوئ لاسونه ملاوي په دې ورځو کې چونکه هغه سکولونه چټي کړلي مدارس په چټي باندې دي او هغه هر قسمه احتیاطي تدابیر چې دي نو هغه زمونږ ولستخی چې یاره دا په خپل عمل کې راولي. زمونږ ډیرونه دي چې دغه احتیاطي تدابیر چې دي د توکل نه خلاف غني. زه تاسو په دې راتلو او تاسو په ذریعہ باندې د دې میډیا والا په ذریعہ باندې د ټولو خلکو دا گزارش کومه دا سوال ورته کومه چې دا احتیاطي تدابیر چې دي دا بالکل د توکل نه خلاف نه دي د شریعت نه خلاف نه دي او په دې خبرو باندې سنجیده سوچ پکار دی په دې باندې عمل کول پکار دی. ځکه دا مرض چې کوم راوته دی دا متعدي مرض دی. متعدي مرض دی ته وي دا د یو نه بل ته لګي. بعضی کسان به دا سوچ کوي چې یاره مرض څنګه دی یو نه بل ته لګي یا نه لګي هغه کنفیوز دي. نو دې کار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه هم یو صحابي ته د نبی علیہ السلام د یو صحابي نه تاسو کو دا اوخ چې دی دا ولې دي خوار دی نو هغه ته وی د خارخ لګیدل د هغه وخنه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی من اجرب الاول هغه اولنی اخت دا مرض چا لګولیو هغه ته وی الله. د دې خبرې مطلب داو چې مرض لګولو ول ذات چې دی دا د الله دی. مرزونه دي متعدي مرض دی ته وي د یو نه بل ته لګي خو زمنګ عقیده دا یو مرض چې بل ته لګي دا په خپل نه لګي. دا مرض اوریده چې دی لګیدل دا مؤثر بالذات نه دی. مؤثر بالذات چې دی هغه د الله ذات ته د الله په حکم باندې دا د یو نه بل ته لګي. نو احتیاط پکار دی او الله تعالی طرف ته رجوع پکار ده چې موږ د الله تعالی نه وغواړو چې الله تعالی موږ د دې مهلک مرض نه وساتي د دې وبا نه امان وغواړو الله ته متوجه شو او کم چې احتیاطي تدابیر دي مثلا هغه لاسینځي مثلا هغه صفائی کوي ګیدرینګ ډیر مکوي احتیاط کوي په یو ځای کې مراجمه کیږي خیال ساتي لاس میلاوي. نو دا په دې حد کې کول پکار دي چې مباح حکم د حکومت چې دی داغي منل په یو شهري باندې هغه واجب دي. نو چې موږ دا اومنو او احتیاط وکړو چې دا مرض چې دی دا خور نشي. دا مرض چې خوريږي نقصان ډیر زیات خوريږي انسانيت ته خطر ده او ډیر زیات بهر ملکونه ویني عزتمند او ترقی یافته ممالک چې دي هغه دي کله غورته بالکل بیلاس او بخپو ولړلی الحمدلله مونږ مسلمانان یو الله به زمنګ مدد کوي. خو دې ډاکټرانو له الله تعالی په ور کړل د الله تعالی د صحت په باره کې علم ور کړل د هغه علم پرانا کې کدو مونږ ته د احتیاطي تدابیرو اختیارول وای نو دا به مونږ زګه اختیارو چې بدی کې زمنګ هم خیر ده د ټول انسانيت خیر ده پکې او چې یو سړی به احتیاطي کوي او دا غنه مرز بل ته لګي دا خو خبره نه ده دا خو د شریعت نه خلاف خبره ده. نو په دې خبرو دی الله تعالی مونږ په کې ډیر
ډیر زیات احتیاط پدې کې پکار دی او موږ ټول ته درخواست کوو چې لږ ورځې تکلیف ته دا تیر کوي او احتیاط وکړي. حکومت له په دې وخت کې پکار دی د حکومت چې دی د ټول ملک چې دی کنه دا د غوزي مواري ده چې د دې بیماری خلاف چې څومره احتیاطي تدابیر دي یعنی دا غي د پاره چې کم وسایل لګي هغه هسپتالونو ته ډاکټرانو ته او عوام ته مهیا کی ځکه د حکومت د ټولو اولنې ذمہواری د حکومت رغيږي. مثلا ډیر ډاکټران په دې فریاد دي چې یاره موږ سره په خپل د احتیاطي تدابیر وسنيشته نو موږ بس د نور علاج څنګه کوو. نو لاول غوله دا پکار دی بیا چې مریضان چې دا مرض خور نشي د دې لپاره چې کمی دوايانې لګي د دې لپاره چې کم وسایل لګي یا مالی تعاون د حکومت په ذمہ باندې دی هغه د خلکو ته وختن په وختن ورسي چې فورن دا کار وشي د دې به فائدہ دی چې دا مرض به نور نه خوريږي او دوايانې چې د دې کمی لګي زموږ په هسپتالونو کې اکثر تاسو ګورئ تاسو انټرویوګانی کوي اکثر زموږ په هسپتالونو کې د دوايانو مسلې نو زه کم چې صاحب اقتدار کسان دي او کم چې د وس خوندان دي زاغو ته دا ریکوست کوم چې زر تر زر دي د هسپتالونو په سطح باندې چې دا غو کوم ذمہواری رغيږي هغه دوايانې او مالی مدد او څومره تعاون چې دي هغه د خلکو سره وکي. بل غټه خبره دا ده ک بهر ملکونه یا د کم طرف هم څوک تعاون کوي د دې متاثره خلکو سره نو پکار د چې د امداد چې دی هغه په ټیم باندې میلاو شي چې هغه د په ټیم باندې میلاو شي ځکه ټول حالات لاک ډاون طرف ته روان دي خلک چې دی هغه ډیر زیات متاثره دي. تاسو بل خبره وکړه چې مخیره زرات چې کم دي زه خپل ټول مسلمانانو ورونو ته چې هغه د وسخه وندان دي الله په رحم کړی دی الله ولا مال ور کړی دی او بیا د دې زبرګي بمیاش کې هغه زکات هم ور کوي نو د دیاړي مار چې کوم زرات دي غریب چې کوم طبقه هغه ډیره زیاته متاثره شو دا هغه د ورځي ګټي او حق خوري نو دسه خدای دې نه چې داغه په بچو باندې ولګه تیر نشي نو په خپل گاون چم کې خیال ساتل پکار دي اغه له راشن والی اغه له سبزی والی اغه له د کپړو دوايانو تنظیم وکي چې یو غریب سړی راشه بازار ته او روپۍ چې د خوراک روپۍ د سړی سره نه اب خپل بچی له په دې ورځو کې خو عام نزله زکام هم خلکو ته کنه نو هغه به داغه سره سکی نو زمونږ کم مخیره زرات چې دي اغه له پکار د چې دي خلکو سره تعاون وکي. بل زمونږ مسلمانانو رون له دا خبره پکار ده چې په دې ټیم کې ذخیره اندوزي ونه کی یو سیس د ګرانېدو د پاره هغه دا ونه کی چې هر داسې بوز ګران شي او دا به منګه پټکو دا زما په دې ټیم کې غټ جرم دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام ذخیره اندوزي نه اسیم خو خکړی نه ده خی وته نه دی ویلي خو په دې حالاتو کې ذخیره اندوزي کول زما چې دا ګټه نه ده نورم نقصان دی او نورم تاوان دی او څوک چې سې امداد کوي مستحقین ته دی ورسي کله هر چا پلاسي او زکات چې کم کسان ورکوي نو هغه د صرف د هغه کسانو سره تعاون وکي کم چې د زکات مستحقي. دریم سوال تاسو دا وکړو چې د شریعت پرانا باندې د شریعت پرانا کې منګه اول په احتیاطي تدابیر خبري وکړي بیا په منځ کې د نوري خبري رالي د تعاون دا. درېمه خبره دا د خپل ټولو ورونو ته پوره دنیا په دې یو نقطه باندې جمع شو چې صفائی کوي او زمنګ شریعت منګ لا د هر منځ سره د صفائی حکم را کړی دی نو منګ له پکار د چې اول منګ 15 وخت مونږ کو او نبی علی السلام فرمای څوک چې د سحر مونږ کوي د الله په امان کې راغی نو منګ له 15 وخت مونږ پکار دی بهترین صفائی پکار ده او د سره دعاګانې چې دی هغه ویل پکار دي د دې لپاره خصوصي دعا چې دا هغه د سحر او د ماخام د مانځنه بعد درې پیری دا دعا ده بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم او د ابو داود شریف روایت ته پاغي کې د وبا د لپاره یو دعا ده او هغه ده اللهم عافني في بدني وعافني في بصري وعافني في سمعي لا اله الا انت. او علما وی چې په دې دور کې په دې وخت کې په دې حالاتو کې دا دعا ویل پکار دي اللهم ارفع عنا البلاء والوباء نو چې دا دعاګانې منغوایو خپل د فرایض خیال ساتو د خپل غریبانو ورونو خیال ساتو د رب نو امید ده الله تعالی به خیر کی او زمونږ دومره وسایل نشته خو د الله په لوی قدرت باندې به ان شاء الله تعالی دا مرز الله تعالی په پاکستان کې نه خوري او موږ دعا ګویو رب ته داس به دعایو چې الله تعالی د پوره عالم نه د پوره انسانیت نه دی الله تعالی دا مرض ختم کی.